وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وعلماء أهل سنته وأولياء ملته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وكريمنا وحبيبنا ومحبوبنا ومأوانا وملجانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام المتقين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مرشدي يا رحمة للعالمين. رب العزال خالق کائنات رب ذوالجلال د رجب المرجب د زبرګې په دغه بختور میاشت کې او د جمعة المبارکه په دغه مبارکه ورځ باندې په دغه عظیم سعادت کې زموږ استاسو همیشه د پاره مقبول شوي لمحات او اوقات نصیب فرمایي او رب العزال خالق کائنات د مبارک میاشتې او د دغه مبارک ورځې څومره برکات دي څومره فیوزات دي زموږ استاسو نصیب فرمایي. بلا تمهید د قرآن کریم فرقان حمید رب العزال خالق کائنات د عظیم کتاب د دغه آیات کریمه نه آغاز کول غواړم. خالق کائنات ارشاد فرمای او خپل محبوب کریم رحمت للعالمین علیه الصلاۃ والسلام ته حکم فرمای، اے زما محبوب خذ من اموالهم صدقه، د دغه خلکو په مالونو کې د هغوی نه صدقه واخله، زکات ترې نه واخله. د څه دپاره؟ رب ذوالجلال درې قسمه د دغې صدقاتو برکات او د زکات درې قسمه برکات قرآن کریم په دې آیات کریمه کې رب ذوالجلال بیان فرمایلی دي. اولنې دا رب فرمایي محبوب د دغې خلکو نه د دوی په مالونو کې زکات واخله، د دې دپاره چې تطهرهم وتزکیهم بها، چې دا خلکو ته تطهیر ملاو شي او تزکیه ورته ملاو شي. د دغه دواړو الفاظو وضاحت عرض کول غواړم، خو رب ذوالجلال بیا محبوب کریم ته دریم نمبر انعام د زکات فرمایي چې وصل علیهم، او ای محبوب چې د چانم زکات واخلې او د دوی په مالونو کې د کمو خلکو د خپلو مالونو نه زکات تاسو له درکړو، وصل علیهم، بیا ورته یا رسول الله لږه دعا م ورته وکړه، فإن صلاتک سکن لهم، یا رسول الله چې ته دغې خلکو ته دعا وکې، د ستاسو په دعا باندې د دوی ته د زړونو سکون ملاویږي. او بیا رب ذوالجلال فرمایي والله سمیع علیم، الله پاک اوریدونکی او د ډېر علم والا دی. دی آیات کریمه کې د زکات په حواله سره رب ذوالجلال فرمایي محبوب کریم ته ای زما محبوب د خلکو نه زکات واخله،
د دې دپاره چې د دوی تطهیر وشي او د دوی تزکیه وشي. حاضرینو مفسرینو د دغه آیات د دغه دوو الفاظو مختلف قسمه معنی لیکلی دي چې الله فرمایي څوک زکات ورکوي تطهیر راځي، څوک زکات ورکوي تزکیه راځي. اوس تطهیر او د تزکیه څه معنا ده؟ د ډیرو معناګانو سره یوه ژوره معنا علامه قرطبي رحمت الله علیه تفسیر قرطبي کې لیکلی دي چې تطهیر او د تزکیه دواړو معنا ده پاکی، خو تطهیر معنا دا ده یا رسول الله خلقو نه زکات د دې دپاره واخله چې دا خلق د ګناهونو نه پاک شي. تطهیر معنا دا چې پاکېدل او څه شي پاکېدل؟ الله فرمای په زکات سره انسان د ګناهونو نه پاکیږي. او تزکیه څه ته ویلی شي؟ فرمای امام قرطبي رحمه الله تعالی ارشاد فرمایي چې تزکیه دې ته ویلی شي یو انسان سره مال او دولت وي او دی بیا هم به دی پیسې ګټي او په بینک کې ورچوي، پیسې ګټي او لږې وګټي په بل کاروبار کې ګیري کی، راوی ګټي په بل کاروبار کې ګیري کی. دغه انسان مرتبه د بخل ته ورسیږي، بخیل شي انسان، شوم شي. او شوم چې د شومواله دا یو بدترین صفت دی. رب ذوالجلال فرمایي محبوب د دغه خلکو نه زکات د دې دپاره واخله چې تطهیر وشي یعنی ګناهونو نه پاک شي، او د دې دپاره زکات واخله چې تزکیه وشي یعنی یو بد صفت دی د انسان دپاره چې هغې ته شومتیا او بخل وایي. دی چې کله زکات ورکي دی د بخل مرتبې نه اوچت شي او د سخاوت په مرتبه باندې فایز شي. نو الله فرمایي د دغه بدو صفاتو نه چې کم بخل دی، کمه شومتیا ده، د دې نه پاکېدو دپاره یا رسول الله د دوی نه زکات واخله. کاری صاحب آواز تیز سلوی کا. نو رب ذوالجلال خالق کائنات خپل حبیب لبیب ته فرمایي محبوب خلقو نه زکات واخله چې ګناهونو نه پاک شي او انسان کې چې کم رذایل اخلاق دي چې هغې کې یو رذیل د اخلاقو نه یو خلق چې دی هغه شومتیا او بخل دی. او ځکه حدیث پاک کې راځي چې یو انسان دی ډېر نیک عمله دی خو شوم دی، او یو انسان دی ډېر بد عمله دی خو سخي دی. چې خدای پاک ته دا بد عمله سخي د نیک عمله شوم نه ډېر ګران دی. هغه انسان چې ډېر سخي دی او بد عملي هم پکې شته دی خدای پاک به جنت ته بوځي. یو انسان ډېر عبادت ګزار دی خو هغې کې بخل دی الله به جهنم ته بوځي. نو دغه بخل چې انسان جهنم ته گزاري او هغه بخل چې الله پاک د محبوبیت نه لري کوي، د الله پاک د پسند او د پیار او د مینې نه لري کوي، هغه بخل دی. او دا بخل به کله لري کیږي؟ محبوب ته فرمایي د دوی نه زکات واخله چې بخل ترې نه ختم شي، شومتیا ترې نه ختم شي. او چې انسان نه شومتیا ختم شوه د رب کائنات د محبوب بندگانو نه وګرځېدو. نو ځکه رب ذوالجلال محبوب کریم ته فرمایي ای زما محبوب دغه خلکو نه زکات واخله. او د دې دپاره خدای پاک کلام څومره د حکمتونو نه ډک کلام دی، خدای پاک خو خالق دی. فرمایلی به وایي چې زکات ته واخله خبر اخلاصه. خو نه، الله پاک د زکات اخیستو سره سره د زکات ورکولو درې قسمه فواید هم بیان کړل چې بندگانو ګوره زکات درنه زه هسې نه اخلم، مالم د ما دی، دا خو درنه هغه مال چې ما درکړی په ما په نامه یې ورکه او هسې بیا هم مه ورکوه، زه به درله نورې بدلې در نصیب کړم. اگر چې مال د رب دی، اگر چې مال رب ورکړی دی، رب فرمایي د ما مال د دوی نه واخله او زه به وله بدلې ورکوم. نو ځکه رب ذوالجلال خالق کائنات محبوب کریم ته ارشاد فرمایي ای حبیب مال صدقه زکات ترې نه واخله چې ګناهونو نه هم پاک شي او د بخل او د شومتیا چې کوم بد صفت دی د دې نه هم د سخاوت په صفت باندې موصوف شي
او بیا محبوب ته فرمایي لږه دعا م ورته وکړه ځکه چې د ستاسو دا دعاګانې د اصحابه کرامو دپاره سکون د قلب دی د زړه ټکور دی د دوی دپاره د دې د وجې نه د دې آیات نه علما کرام فرمایي چې کم مدارسو علما دي یا مدارسو کم نظما ناظمان دي محتممین دي یا کم ښه خلق دي او څوک وله شی تحفه کې راوړي نو دعا ورته کول پکار دي د هغه په بدله کې مکافات ته عمل هم دا دی چې ته ورته دعا وکړه ځکه حدیث پاک مبارک کې راځي څوک در سره ښه وکړي تم ورسره ښه وکړه او که نور ښه ورسره نشي کولی حضور فرمایي د ښو په بدله کې ورته دعا وکړه دا دعا هم د هغه د ښو یو قسمه بدله ده د دې د وجې نه حاضرینو قرآن کریم فرقان حمید مونږ ته حکم لاګو کړی دی په دې باندې تر دې پورې دا خبر هم اورېدو قابله ده حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې اکثرو ځایونو کې چرته قرآن کریم کې د مونځ ذکر دی هلته ورسره د زکات ذکر هم دی تقریبا 80 مقامات داسې دي چې چرته د مونځ ذکر دی هلته د زکات ذکر دی چرته زکات ذکر دی هلته د مونځ ذکر دی عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې دا دواړه چې یو ځای سره راغلي د دې مقصد هم دا دی چې څوک منځونه کوي او زکات نه ورکوي خدای پاک یې منځونه نه قبلوي او یو کس دی هغه زکاتونه ورکوي او منځونه نه کوي الله پاک زکات سره سره منځونه نه قبلوي نو د دې د وجې نه عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې د مونځ او د زکات د قبلېدل دا په یو بل باندې موقوف دي څوک زکات نه ورکوي مونځ کوي مونځ نه قبلېږي او څوک زکات ورکوي او مونځ نه کوي زکات نه قبلېږي ځکه چې د دواړو ذکر یو بل سره نږدې بار بار په قرآن کریم کې دا یو اشاره ورکوي دا یو کنایه ورکوي چې که څوک منځونه قبلېدل غواړي زکات ته ورکوي او که څوک زکات قبلېدل غواړي مونځ به ادا کوي ځکه رب ذوالجلال د مونځ سره سره زکات یو اهم فریضه ده چې مسلمانانو باندې لازمه کړې ده په دې رجب المرجب کې په دې موضوع باندې د خبرو جسارت ځکه عرض کول غواړم چې اکثر خلک داسې وي چې په دغې رجب میاشت کې خلک زکات ورکوي زکاتونه ورکوي څه کسان داسې وي چې هغه په رمضان کې زکات ورکوي رمضان کې زکات ورکوي د هر چا د کال د پوره کېدو یو خپل روټین یو ټایم ټیبل جوړ کړی دی خو زه به دا عرض کول ضرور غواړم چې زکات چې په چا باندې فرض دی که هغه 10 روپۍ زکات فرض دی او که 50 روپۍ زکات فرض دی او که 50 لکه روپۍ زکات فرض دی دا زکات ورکول په حقیقت کې دا د ځان حفاظت دی دا د مالم حفاظت دی دا د قبر د عذاب نم حفاظت دی او روز محشر باندې چې کومې سزاګانې مقرر دي او کوم ړانده او کاڼه عذابونه په آخرت کې انسان ته ملاویږي د هغوی نه حفاظت دی په څه باندې په زکات باندې د دې د وجې نه ما عرض وکړو چې یو کس به مالداره وي ډېر مونځګزاره به وي هغه به هر رمضان کې یا هر کال کې 2-3 ځلې به عمرې لځي او حج په موقع باندې به حج لځي رب ذوالجلال ته د خانه کعبې په صحن کې هغه سجدې نه دي قبولې سو پورې چې دغه انسان زکات نی ورکړی په مسجد نبوي شریف په هغې مقام ریاض الجنت کې چې د جنت نه کومه ټوکړه راغلې ده او په ریاض الجنت کې موجوده ده په هغې کې د حاجیو د عمرې کوونکي دا تصور وي چې زه لاړ شم او په هغې ریاض الجنت کې زه نفلونه وکم زه منځونه وکم د ماخوستنو د سحر منځونه وکم د شپې د تهجدو منځ نه مخکې خلک راشي او په ریاض الجنت کې د دې دپاره مخکې راشي چې ریاض الجنت کې ما ته سحر منځ میلاو شي تهجد میلاو شي او بیا ناست وي تر هغې وخته پورې چې اشراق هم پکې وکړي خدای پاک ته په ریاض الجنت کې هغه د تهجد منځونه هغه سحر جمع او هغه د اشراق منځونه نه دي قبول چې کم کسان ریاض الجنت کې منځونه کوي زکات نه ورکوي خدای پاک ته د خانه کعبې شریفې ته مخامخ هغه سجدې نه دي قبولې چې کوم سجدو کې د زکات خوشبو نه موجوده یو انسان بار بار حج له لاړ شي بار بار عمرې له لاړ شي خو لیکن د ده په مال کې د بندگانو حقوق پروت دی دا سجدې د حرم شریف دا سجدې د حرم مصطفی علیه الصلاۃ والسلام دا سجدې به هله قبلیږي چې کله یو انسان باندې زکات فرض وي او د زکات ورکي هله به دا
سجدیم قبلیږي، هله به دا ذکر اسکار او د خدای پاک یادونه هم قبلیږي. ځکه عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایي د انسان منځونه هله قبلیږي چې انسان باندې زکات فرض وي، زکات ورکوي، هله د انسان منځونه قبلیږي. او که چېرې موږ په دې حال کې یو چې یو گزارش عرض کول غواړم او ډېر په افسوس سره عرض کول غواړم، ډېر خلک داسې هم وي زکات ضرور ورکوي، خو لیکن د زکات حساب او کتاب یې څه داسې وي چې یاره ما سره دومره دومره پیسې کیدی شي او دومره دومره ما سرمایه ده، زکات وباسي فرض په 3 لکه 4 لکه 15 لکه 10 لکه زکات به فرض وي، بس زکات په میاشت کې د 100 د 500 او د 1000 د 500 کاپیان یو 15 راوړي او بس یو فقیر له بل فقیر له ورکړي چې حساب ولګولی شي، یا 75,000 روپۍ ورکړي یا 1,00,000 روپۍ ورکړي وي او 8 لکه روپۍ زکات به فرض وي، او د قسم هم کوي زه کال په کال باندې زکات ورکوم. د ستا زکات په کال باندې درست دی خو خدای پاک ته قبول نه دی، ته اوس هم د رب مجرم یې چې تا باندې 10 لکه روپۍ زکات فرض دی او 1 روپۍ کم 10 لکه زکات ته ورکړو، اوس هم په کبیره ګناه کې مبتلا یې، اوس هم په کبیره ګناه کې مبتلا یې. یو کس دی هغه 15 وخته مونځ مونږ باندې فرض دی او یو کس دی سار مونځ نه کوي، بالکل سار مونځ نه کوي او نور 4 منځونه کوي، نو دغه انسان مونځګزاره خو ضرور دی، خو د سار مونځ پوښتنه به ته رب کوي که نه به کوي؟ خامخا به ته کوي. دا صحیح مونځګزاره نه دی، گزارش مه دا و او دا تقریبا میجورټي داسې ده زما د علم مطابق، بدګماني نه، زما د علم مطابق د مشاهدې او د تجربې مطابق زموږ چې څومره دوستان دي مسلمانان خویندې رونه دي هغوی د زکات چې کوم حساب لګوي اندازې مطابق یې لګوي، خو دا یاد ساتي چې 1 روپۍ کمه زکات چا ورکو هم دی په حقیقت کې اوس هم کبیره ګناه کې ګرفتار دی، اوس هم د 1 روپۍ پوښتنه به ته رب ذوالجلال کوي. ها د 9 لاک یا 8 لاک روپۍ ثواب به ضرور ملاویږي، خو د 1 روپۍ ګناه سزا به هم ضرور ملاویږي. شاید چې خدای پاک هغه د ستا 9 لکه روپو ته ونه ګوري او په هغه 1 روپۍ کې در راټینګ کړي. د دې د وجې نه حاضرینو زکات څه معمولی خبره نه ده. یو کس ته هغه ووایي چې یاره ماسپښین 4 رکاته سنت دي او بیا 4 رکاته فرض دي او بیا 2 رکاته سنت دي، نن زه ستړی یم او نن به د ماسپښین مونځ چې دا به زه د 4 رکاتو په ځای باندې 3 رکاته وکړم، 3 رکاته وکړو سلام یې وګرځولو. کوم یو عالم به فتوا ورکړي چې د مونځ ټیک شو؟ هر څوک به وایي د مونځ درست نه دی، د مونځ ټیک نه دی. ولې؟ ځکه چې 4 رکاته رب فرض کړی دی او د کړی 3 رکاته دی. رب چې څومره زکات فرض کړی دی هم دومره به بندگان له ورکوي. او د رب ذوالجلال حکیمانه فیصلو ته ګوره، رب ذوالجلال په 40 روپو کې درنه 1 روپۍ غواړي، په 40 روپو کې سره 1 روپۍ زکات فرض دی، په 100 روپو کې 2.5 روپۍ زکات فرض دی، او په آسان حساب کتاب باندې موږ واخلو 1 لاک روپۍ کې 2.5 روپۍ زکات فرض دی، 1 لاک کې 2.5 روپۍ زکات فرض دی. دا 1 لاک واړه روپۍ الله درکړي او بیا درته الله وایي چې دا کمې چې ما درکړي دي 2.5 پکې مال راکا، د 2.5 پکې مال راکا. 97,500 د ستا شوې او په کال کې د 2.5 روپۍ مال راکا. نو که چېرې یو انسان سره خدای پاک دومره احسان کړی وي چې هغه د شتو خاوند وي، هغه د دوکانونو د پلازو خاوند وي یا د دوکان خاوند وي، هغه د پیسو خاوند وي، په بینک کې دی یا په کاروبار کې دی یا په روزګار کې دی، خدای پاک ولا هر څه ورکړي دي او بیا ورته رب فرمایي چې روزانه هم درنه نه غواړم، په هفته کې هم درنه نه غواړم، په میاشت کې هم درنه نه غواړم، په 6 میاشتې کې هم درنه نه غواړم، په 10 میاشتې کې هم درنه نه غواړم، په کال کې درنه 1 ځل غواړم، هغه پیسې درنه غواړم چې کومې ما درکړي درله 97,500 د ستا شي، یو 2.5 روپۍ پکې مال راکا. 1 لاک کې 97,500 د ستا شوې 2.5 روپۍ مال راکا. خو رب کریم ته خو غني ذات دی، تعالی خو مونږ نه درکو. محبوب کریم فرمایي چې کله یو انسان د زکات د جیب نه راوویستو او د زکات یو مسلمان لور کوي، دا حدیث د اورېدو قابل د انسان په بدن باندې ویښته ودرېږي. محبوب کریم فرمایي چې کله یو انسان مسلمان بل مسلمان غریب له زکات ورکوي، غریب په لاس کې حضور فرمایي چې دا پیسې نه وي غورځېدلې،
چې د غریب د لاس نه ټول نه اول د خدای پاک په لاس کې غورځېدلی وي. ته چې کله غریب له پیسې ورکې غریب نه وړاندې دا زکات د رب ذوالجلال په لاس کې موجود وي. دې کې اهمیت طرف ته اشاره ده او دې کې دې طرف ته اشاره ده چې ای بندگانو د زکات چې کله ته غریبانو له ورکې دا ته غریبانو له نه ورکې دا تا خدای پاک له قرضه ورکړه او چې خدای پاک له تا کومه قرضه ورکړه د دغې بدله په یو په لسه نه یو په سله نه یو په لکه نه یو په کروڑه نه یو په بشماره باندې رب ذوالجلال بدلې در نصیب کوي. او صرف په دنیا کې نه د مال او دولت په صورت کې نه، کله به زکات بدلې د صحت په صورت کې وي، کله به زکات بدلې د اکسیډنټ نه بچ کېدو په صورت کې وي، کله به د زکات بدلې د اولاد په صورت کې وي، کله به د زکات بدلې د مصیبت او د بیمارو نه بچ کېدو په صورت کې وي، کله به د زکات بدلې د رب ذوالجلال احسانات په صورت کې وي، کله به د رب ذوالجلال په حضور کې د زکات نذرانو ورکولو بدله به د قبر په نجات په صورت کې وي، کله به د حضور مبارک د شفاعت په صورت کې وي. یوازې یک تنها یو اجر او یو ثواب نه دی، ځکه رب ذوالجلال په قرآن کریم کې مختلف قسمه کیټیګریز استعمال کړي دي چې چاته به څومره څومره ثواب ملاویږي. یو پکې بغیر حساب هم شته او بغیر حساب د صبر پر راغلی، خو رب ذوالجلال په بارگاه کې د هر یو نیک عمل ثواب د یو نه واخله تر لسو پورې او لسو نه واخله تر عربه پورې او د عرب نه واخله تر بې حسابه او بې کتاب پورې. او چې کومو خلکو په زکات ورکولو کې مزې موندلي دي هغوی نه لږه پوښتنه وکړه چې یاره دې کال زکات مه ورکوه، هغه به درته په شنو زورو باندې قسم کوي چې نه نه ما ته چې څه خواږه میلاو دي په زکات ورکړه کې میلاو دي. چې کومو خلکو یې خوند لیدلی دی، ځکه چې هر شي خپل خوند دی. د سجدې خپله مزه ده، د عمرې خپله مزه ده، د خدای پاک د کلام د تلاوت خپله مزه ده، د خدای پاک د ذکر د الله الله کولو خپله مزه ده. خو دا ټولې مزې په یو طرف باندې، خو چې چاته د سخاوت د صدقې او د زکات ورکولو کومه مزه میلاو ده، یاد ساتئ دا په یو عبادت کې هم دا مزه نشته دی. ځکه سجدې هم په مفتو دي، ذکر هم په مفتو دی، تلاوت هم په مفتو دی، دارنګې درود شریف ویل هم په مفتو دي، د خدای پاک یاد هم په مفتو دی. او دارنګې چې څومره عبادات تاسو واخلئ کاڼی د لار نه لرې کوه دا ثواب هم په مفتو کې دی. خو د زکات کې خوند او مزه د دې دپاره ده چې خولې په تا بیولې دي ورکوې د الله په نوم باندې، د دې مزه او د خوند دا د هغه چا نه انسان پوښتنه وکړي چې دا خوند چاته نصیب شوی دی. الله کریم دې موږ ستاسو نصیب فرمایي. د دې د وجې نه رب ذوالجلال خالق کائنات په قرآن کریم 4 نمبر سپاره کې ارشاد فرمایي چې لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. الله فرمایي د ثواب کمال ثواب ګټه تاسو نشئ کولی، یعنی کمالی ثواب تاسو ته هغه وخته پورې نشي میلاویدی. رب فرمایي هغه وخته پورې چې کم مال سره ته محبت کوې هغه مال تا د الله په نامه نه ورکړی، کمال ثواب ته ته نشي رسېدی. ثواب کې چې کم میټاس پروت دی، کم ذوق پروت دی، کم ذایقه پکې پرته ده په ثواب کې. الله فرمایي د ثواب ذایقې ته رسېدو دپاره دا خبره ضرور ده چې هغه شی د الله په نامه باندې ورکه چې کم شي سره تا محبت دی. بس دوه خبرې دي، یو د رب سره بنده محبت لري، یو د مال سره بنده محبت لري. مقابله د رب محبت شوه، د مال محبت شوه. چې کله یو انسان راولګي او هغه سیز چې کم سره د بنده محبت دی دا یې ورکړو د هغه چا دپاره چې بنده کم د رب سره محبت دی، نو په دې ځای کې دغه انسان وګټله هغه سیز چې کم سیز سره محبت دی هغه قربان کړو د رب دپاره. پته لګي چې دغه بنده د مال نه زیات محبت د هغې چا سره ده چې کم رب کم مالونه کم دولتونه پیدا کړي دغه بنده لرې ورکړي دي. ځکه رب ذوالجلال فرمایي هغه وخته پورې د ثواب میټاس ذایقې او کمال او ذوق ته نشي رسېدی تر هغه وخته پورې څو پورې تا د الله په نامه باندې هغه مال نی ورکړی چې کم مال سره ته محبت ساتي. او حقیقت دا د فطرت تقاضا دا ده، مال سره اولاد سره ځان سره دا د انسان ډیره مینه ده. انسان ځان سره مینوي، اولاد سره مینوي او د انسان د مال سره مینوي
او بیا دا مال چې دا په ظاهري توګه باندې دا د ټول نه ځکه نږدې دی چې پلار خپل زامن د پیسو دپاره خفه کوي، ځان د خپلو پیسو دپاره بېخوبه کوي، انسان د پیسو دپاره ځان ستړی کوي، انسان د پیسو ګټې دپاره په مسافرۍ کې ځان مبتلا کوي. دې نن دا پته لګي چې دا مال سره انسان په فطرتي توګه باندې د ځان نم زیاته مینه ده، د بچو نه هم زیاته مینه ده. نو رب فرمایي چې دا هر شي نه چې زیاته مینه تا کومه د پیسو سره ده دا د ما په نامه باندې ته ورکه. بچ د ما په نامه تا ورکړو نو ستا په مقدر کې جیت مقدر شو، د ستا په مقدر کې جیت مقدر شو، ځکه چې کم شي سره په کائناتو کې زیاته مینه د ستا ده هغه د رب په نامه باندې قربانوي. نو رب ذوالجلال پیغام درکو درله چې هغه وخته پورې ته کامل مؤمن او کمال ایمان ته او کمال نیکۍ ته نشي رسېدی سو پورې چې هغه مال چې ما درکړی دی هغه د ما په نامه باندې خرچ نه کړې. حاضرینو په دغې مبارکه میاشت کې چې د رجب د زبرګې میاشت ده ډېر خلک زکاتونه ورکوي او د هغې مختلف قسمه صورتونه کیدی شي. انشاءالله آینده جمعه هم په همدې موضوع باندې به خبرې اترې کوو، څه اهم مسایل او څه اهم احکاماتو طرف ته به انشاءالله په روانه جمعه کې موږ به وضاحت به کوو انشاءالله العزیز. خو لیکن په دې اخیری خطاب په د اخیری لمحه کې دا عرض کول غواړم چې زکاتونه خلکو له ورکول دا د خپل ځان خوش قسمتي وګڼئ. او بیا نن سبا ورځو شپو کې چې په ترکیه کې کم زلزله راغلی وه او هلته چې کم تکلیف راغلی دی، هلته چې کومه یخني ده د کمبلو د مختلفو اشیاء خور دنوش او دارنګ اشیاء د استعمال ضرورت دی که چېرې چې د چا رسایي کېږي د سرکار په ذریعه باندې یا نورو ذرایعو باندې چې کم فاونډیشنز دي د هغې په ذریعو باندې تاسو رسایي کېږي نو خپل زکاتونه هلته تاسو ورکولی شي. تاسو هلته خپلو زکاتونو کې حصه وکئ. او که بیا یو خبره یو مسله ذهن له راځي چې د ما کال خو په رمضان کې پوره کېږي زکات والا، هغته خو یا 2 میاشتې شته یوه نیمه، نو زه خو کال په کال باندې رمضان کې زکات ورکوم. یا ساتې حضور مبارک له یو صحابي رالو یا رسول الله د کال پوره کېدو نه وړاندې زکات ورکولی شم. حضور مبارک ورته ارشاد وفرمایي چې آو کال در باندې نه دی پوره مخکې زکات ورکولی شي. او تر دې پورې روایاتو نه ثابته ده، صحابه کرامو د معمولاتو نه ثابته ده چې کله به داسې ارجن حاجت راغی، څه حادثه به راغله، څه حالات واقعات به داسې جوړ شول، نو اصحابه کرامو معمول دا و چې د کال پوره کېدو نه مخکې به د دې دپاره زکات ورکولو چې دا حادثه دغه حاجت د مسلمانانو زر تر زره پوره شي. ټیک ده چې د بعضې کسانو به کال د زکات په رجب کې پوره یا هم خپل زکاتونه د غرباو سره سره دارنګې د شام او د لبنان او د ترکیه چې کوم مسلمانان وروڼه دي د هغوی سره پکې ښېګړه وکئ او ورسره که چېرې د چا زکات کال نه وي پوره هغه د کال نه مخکې خپل زکاتونه ورکولی شي. ټیک د ثواب به په رمضان کې زیات وي، خو د رمضان نه یې اوس ثواب زیات دی په دې بنیاد باندې چې زموږ په تعاون او زموږ په مرسته په انتظار باندې د ترکیه مسلمانان ناست دي. الله کریم خالق کائنات زموږ د داسې حوادثو نه، زلزلو نه، سیلابونو نه او دارنګې قسمه قسم وبایي امراضو نه په امن امان کې وساتلی کړي. الله کریم د مونږه د تمام فرایضو د ادایګۍ په صحیح طریقې باندې ادایګۍ توفیق زموږ نصیب فرمایي. انشاءالله العزیز مزید په دې موضوع باندې به په روانه جمعه کې خبرې اترې کېږي. الله کریم د په دې خبرو باندې عمل کولو توفیق نصیب فرمایي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم نبيا وبالقرآن إماما وبالمؤمنين إخوة. أستغفر الله الكريم العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه وأسأله التوبة. رب کریم ډیره مبارک میاشت ده، مبارک ساعت ته او مبارک ورځ هم ده او د مبارک عبادت لپاره حاضر شوي یو. زموږ مسلمانان وروڼه په ترکیه کې، په شام کې، لبنان کې، په تیره باندې افغانستان کې، تیره باندې کشمیریان چې کوم مسلمانان دي، په چچنیا، په برما کې، خدای زموږ مسلمانان په مختلفو ځایونو باندې رب کریمه او دردېدل.
خدای دغه دردونه زمون ختم فرمای. رب کریمه کما زلزله راغلی کم تکلیف راغلی خدای مونږ چې څومره د مونږ د لاسه تعاون کیږي که د مالی تعاون دی او که د دعا او د نفل تعاون دی خدای مونږ تعاون هغوی سره شامل حال فرمای. رب کریم هغوی په حال باندې رحم فرمای. رب کریم د هغوی په حال باندې رحم فرمای. رب کریم چې څوک ورسره تعاون کوي کم خلق ورسره مدد او مرسته کوي خدای د دواړو جهانو مرسته نصیب کړي د دواړو جهانو نیکې بدلې نصیب فرمای. د زکات په حق باندې دوه درې خبرې وشوي خدای زکات د ادایګۍ توفیق زموږ نصیب فرمای. خدای مونږ حال دومره خوشحاله کې چې د زکات ورکولو توفیق زموږ نصیب فرمای. رب کریم مونږ حاجتونه پوره کې ته حاجت رواوي. رب کریم مونږ حاجتونه پوره کې ته شافی الامراض. رب کریم بیماران له شفای کامله عاجله نصیب فرمای. یا الله تعالی حل المشکلات زموږ مشکلات ختم فرمای. یا رب کریم ته نصیر ذات مونږ مدد فرمای. ته وکیل ذات خدای باغا نگهبانی زموږ فرمای. غفور ذات بخنه زموږ فرمای. رحمان و رحیم ذات رب کریم مونږ باندې رحم فرمای. رب کریم ستار ذات زمونږ د گناهونو پردې نصیب فرمای. رب کریم شکور ذات زمونږ اعمال صالحه قبول و مقبول فرمای. رب کریم غفور ذات غفار ذات مونږ د ټولو گناهونو معاف فرمای. رب کریم دا حالات که د بیماری دي که حالات د زلزلو دي که حالات د وبایي امراضو دي که حالات د مهنګایۍ دي که حالات د ملک پاکستان چې په یو بل طرف باندې روان دي رب کریم دا د مونږ د گناهونو نتیجه ده. علی الاعلان مونږ رب کریم د ستا په بارگاه کې اعلان کوو. رب کریم مونږ خطاکار یو مونږ سیاکار یو مونږ ګناهګار یو. رب کریم مونږ معاف فرمای. رب کریم مونږ بخنه نصیب فرمای. رب کریم نیکیم قبول و مقبول فرمای. گناهونه په نیکیو باندې بدل فرمای. رب کریم مونږ حاجتونه پوره فرمای. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه سیدنا محمد و آله واصحابه اجمعین برحمتك يا ارحم الراحمين.